زه به پولیسو ته ووایم نو پولیس خو پخپله نه دي محفوظ چا ته وایي پولیس محفوظ دی بھائی هلکه څوک وایي چې پولیس محفوظ دي لاس اوچت کړي ماشاءالله یو قسم لاس نه اوچت دی پولیس نه دی محفوظ ولې نه دی محفوظ ځکه چې زه اینما زما په تحفظ والا ځای هغه ځای چې هغه د حفاظت نه ډک دی سکیورټي نظام دی دننه څوک ماچس نشي راوړی دننه څوک ماچس نشي راوړی دا پولیس لین دی لیکن هغه پولیس لین کې زما افسر زما سپاهي زما پولیس چې کوم دی هغه محفوظ نه دی یا تاسو یقین وکړئ کوم قاري صاحب چې پکې تلاوت کوي د هغه ویډیو ورکړي د تلاوت د بل مانځه د چېرته سحر د مانځه به یا به د ماسوتن به ماښام به لیکن ویډیو ورکړي دا د هغه تلاوت تاسو واورئ دومره ښایسته انداز کې قرآن وایي لیکن هغه قاري صاحب هم چا معاف نه کو زما هغه سپایان زما هغه پولیس چې هغه زما حفاظت کوي زما د حفاظت دپاره خپل ځان قربان کړی دی ځان یې بم ته ودرولی دی ځان یې ټوپک او تمانچې ته ودرولی ګولۍ ته ودرولی دی او 2 میاشتې د واده وشوې او د کور نه را رخصت شو چې زه ځمه ډیوټۍ له ځکه چې دا ډیوټي زما فرض ده زه به د خپل وطن حفاظت کومه زه به د خپلو عوامو حفاظت کومه او د واده څو ورځې شوي صرف 2 میاشتې او د شپږو خویندو ورور د شپږو خویندو یو ورور اسونه ګرانې به خلک ګران او دغه نوجوان راغلی دی هلکه الله ته لږ ودرېږمه دا خپله ذمهواري خو د دنیا کومه زو خو چې د الله رب العزت دا فریضه هم زه ادا کړمه او راغی ودرېدو او مانځه ته چې کله ودرېدو او ظالم پته نه لګي چې د کم طرفه یا خو زمونږ دا وطن د نظره شوی دی د دې د امن او د سکون او د ښایست د نظره شوی دی چې د هغې وجه به او یا خو زمونږ قصور دا دی د دغه پولیس قصور دا دی چې دا په پښتنو کې ولیدی دا پښتون ولیدی او بارود وډزېده هر څنګه چې وډزېده ځکه چې موږ په دې خبرو نه پوهېږو چې څنګه ډزېږي او نه هم چېرته لیدلي دي کم چې د دې ادارې دي چې هغوی پرې ښه پوهېږي او دغه نوجوان چې 2 میاشتې د واده شوي دي او لا د ناوي نکریزې به یې چې کوم دی هغه د لاسو نه نه ایتلي او مور له به یې د دې لاش راوړي چې مور خو به یقینا چې د دې صدمې نه لیونی شوي او د هغه ناوي جینۍ به څه حالتي څه کیفیت به دغه ناوي به وایي چې ای الله دا ستا څنګه ملک دی ای الله دا ستا څنګه ځمکه ده دا په کومو انسانانو کې مونږ اوسېږو چې زما خو لا ناویتوب دی او ما خو لا په کور کې کار نه دی شروع کړی او زما د لاسو نکریزې خو لا تازه دي ای الله زما د سر دا سوري دی ولې واغست نو دغه جینۍ له دغه ماشومې له زه څه جواب ورکړم زه ورته څه ووایم زه به ورته دا ووایم چې ستا د ټولو نه غټ قصور دا دی چې ته پښتنه یې ته په پښتون قوم کې ولې پیدا کېدې ستا د ټولو نه غټ قصور دا دی ځکه زمونږ ګناه دا ده چې مونږ امن پرست یو زمونږ ګناه دا ده چې مونږ اسلام پسند یو او اسلام د امن دین دی پښتون د امن نوم دی لیکن هغه مونږ ته ګناه جوړه شوې ده الله رب العزت داسې رحم وکړي چې الله رب العزت زموږ په دې وطن باندې د امن او امان د فضا راولي الله رب العزت د امن او امان صادر راپور کړي الله رب العزت په موږ ټول باندې رحم وکړي